بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ باباجي ته کینسر لګېدلی و، د هغه کلیجي ټوله اکسپیر وه. مونږ دلته ډاکټران هسپتالونه بیا دلته نه ولیږلو اسلام آباد پولیو کلینک ډېر غټ هسپتال دی. هلته یې ما باندې 9 ټیسټ وکړل او سی ټي سکین یې وکړو. هغې کې ریزلټ راغی چې د ده کلیجي مکمل ختمه ده، کلیجي چڼ چڼ شوې ده، د ده علاج هم نه کېږي او د ده اپریشن هم نه کېږي. بس د دې بهتره خبره دا ده چې کور ته یې بوځئ او دعا ترې والئ او خدمت یې وکئ. نو انشاءالله خدمت خو یې کوو، زموږ باباجي دی او موږ یې خدمت فرض دی، خو زموږ د الله نه امید دی چې انشاءالله تعالی دې دم سره الله تعالی ډېره شفا ورکړله. موږ تېر هفته راغلي وو او مولانا صاحب موږ له وظیفه راکړې ده 21 دین دا به کوئ او هغې نه بعد به یې ټیسټ وکئ. خو زما باباجي چې کوم و ده ته به 5 منټ ناست هم ډېره تکلیف و. دی چې به کېناستو ده باندې به بانتهایي در راتللو، ده به تیمون واله. اوس الحمدلله دی او 10 لمځي 15 ټیمه مونځ ښه په پابندۍ سره کوي، تهجد هم کوي، دته هېڅ تکلیف نور نشته دی. دا داسې چېرته ګرځېدی شو. تېر هفته موږ ورپسې ګاډی کور ته راوستې او د کور د ګیټ نه هم ګاډي کې راوچت کړلو او دلته ګاډي کې او اوس الحمدلله 10 منټ 15 منټ موږ بار جمیل چوکه پورې وکړلو. الحمدلله د ډېره ګزاره کړې ده او نه یې خپله به لږه بیان هم ورکړي. باباجي اوس څنګه څه ګزاره؟ الحمدلله په روپۍ کې 100 رانې پاتې دي، 12 رانې ښه شوې وه. ماشاءالله ماشاءالله. دونه زه نه شم تللی، اوس نه لاړم. نور هم تللی سرکه پورې نور هم تللی نه شو تللی. مولوي صاحب اوس موږ د الله نه امید دی چې انشاءالله تعالی داسې چې څه بیماران وي نو د الله په حکم سره او د الله نه به امید پوره ساتي. مولانا صاحب له راځي او دموي به انشاءالله الله به ښه کوي انشاءالله تعالی. الله دې مولوي صاحب له ژوند ورکړي، الله دې د ده په عمر کې خیر او برکت واچي چې ډېر زیات خدمت کوي او فی سبیل الله د الله د رضا دپاره کوي.